ستړی مشه نازولو. په نړۍ کې د ریاست ذمہواري وي چې خپلو وګړو ته صحت، تعلیم، روزګار، امن او یو داسې ماحول ورکړي چې هغې امروزه ژوند چې دی هغه په سکون قرار تېرېږي. په پاکستان کې ریاست خو دغه خپلې ذمہوارۍ نه ترسره کوي، البته څه چې خپلو وګړو له ریاست ورکوي نو په دنیا کې د هغې مثال نه نن شته او نه د فرعون په دور کې و، او هغه د ذهني اذیت، هغه د ژوند او د روزګار هره موقع د وګړو نه اخیستله. زمونږ تعلیمي نظام چې څنګه جوړ دی نو هغه خو د پراخه ذهن مالکان چې دی نو نه پیدا کوي، هغه خو توتي چروخورې والا سلیبس دی او دغه شانته هلکان او جنکۍ او خلک چې دی د تعلیم په نوم تیاروي. بیا هم دغه توتي چروخورې چې دی نو هغه پرایویټ شوی دی، هغه نجي خلکو ته حواله شوی دی او دغه شانته هغه تعلیم چې د ریاست هر وګړي ته ورکول بنیادي ضرورت وي هغه یې کمرشلایز کړی دی. همدغه صحت سره وشو. صحت هم اوس په پیسو دی، سرکار د طرفه د صحت هغه تصور ختم دی. باقي که زمونږ دلته صحت کارت یا داسې څه نورې منصوبې دي نو دا مسې لکه ګپ دي بنیادي طور دا ټولې منصوبې د سرمایدارو دپاره جوړې شوي، خو که په هغه کې چرته پکې خطوخال چاته څه پیدا میلو شي په چونګه کې نو هغه جدا شي. هغه چونګه چې هغه اټۍ ته به موږ لاړو سودا به مو که پخوا زمانې کې دوکاندار به چونګه راکوي او چوارت به د به یې چونګه وي. روزګار خو شته روزګارونه حکومت د خلکو نه اخلي. بهرحال د حکومت کار روزګار نه دی ورکول، د حکومت کار داسې قانونونه جوړول دي، عمل راوستل دي چې د هغې دننه خلک روزګار وکړي. روزګار دپاره په ملک کې د بینکینګ نظام هغې چې دی مناسب شرایطو قرضه ورکول، هلته امن و امان او هلته افسرشاهي چې ده هغه دلته شوکماری ته ناست وي نو افسرشاهي خادم کول دي او هغه کاروباري خلکو ته سهولتونه ورکړي. نو دا خو شوکماري د لوټ مار دی، نو کاروبار خو به دلته څوک څه وکړي؟ د چا دماغ خراب دی چې په دې ملک کې خپله پیسه لګي، بلکې کوم ملټي نیشنل کمپنۍ چې وي نو روزانه د پاکستان نه روان دي، دا کومې اشاریې دا سټاک مارکیټ وغیره دا ټول فضولیاتي دوکه ده. اوس په دغې کې دنیا چې دی نو څنګه ګلوبل ویلج شو، نړیوال کلی شو، یو غټ کلی شو. نو ګلوبل ویلج چې دی نو د کمیونیکیشن د ترقۍ د وجې نه شو، او د کمیونیکیشن د ټوله مؤثره ذریعه چې ده نه هغه انټرنیټ دی. انټرنیټ سره تعلیم راغی، تربیت راغی، بلحاشه روزګارونه راغلل او ای کامرس نن د معاصرې دنیا د اکانومي ډېره لویه برخه ده. زر مبادله راځي. زمونږ دلته ځوانانو، هلکانو، جینکو یو همت وکړو په خپله باندې د انټرنیټ په ذریعه ځان ته مختلف روزګارونه ولټو. اوس مسله دا ده چې یو خو دا ده چې حکومت په سیاسي مقاصدو باندې فایروال هم لګولی دی او چې څه معمولي خبرې د مخالف اوازونو بندولو دپاره انټرنیټ همیشه یا بند وي زیاتر او یا دومره سلو وي چې هغه کار نه کوي. دا یوه مسله ده. بل دا ده چې په ډېرو علاقو کې 18 ګنټې لوډ شیډینګ کېږي، نو بوسټر یې کار نه کوي، نو د انټرنیټ سهولت به چېرته نه راشي. او کوم ځای کې چې په بوسټرو کې جنریټر یې لګېدلي دي هغې ته ډیزل ډېر کم ورکوي، چې کم ورکوي نو هغه د هغې خلک پټوي. بله خبره دا ده چې موبایل کمپنۍ په دې نوټس ځکه نه اخلي چې د هغې د پیکج نظام داسې دی چې ته یو پیکج وکړې د ورځې له 4 ګنټې له هفتې له که ته استعمالوې او که نه استعمالوې نو هغه ختمېږي. نو ضرورت څه دی چې هغې اپریشنس کې او دونه ځان له درد سر ګوري. مقابله خو شته نه ځکه چې د ټولو کمپنیو یو صورتحال دی. نو بیا دا پی ټي سیل د طرف نه چې کوم وای فای سروس دی یا اپټک فایبر دی هغې هم سر خوړلی دی. روزانه په سمندر کې چېرته کب راځي او دوی وایي چې هغه تارې وخوړه او څه مسلې جوړې دي. خو بهرحال باقي چې کوم د کمپنو سروس د موبایل کمپنو ریموټ انټرنیټ خلکو اخیستی نه روز تر روزه ګرانېږي. بل څنګه چې مو وي په هغه پیکیجز کې که سروس وي که نه وي نو ستا پیکیج ختمېږي. بل دا ده چې موبایل کمپنو خاص کر جیز موبایل لینک چې دی هغې داسې سروسز دي چې هغې ته تا سره د هغې سروس دی نو که ته هغه سروسز اخلې او که نه اخلې
کته ته خبره وکړه نو هغه کمپنی اتوماتیکلی آن کړی دي او هغه سره ستا پیکج زر ختمېږي. بیا دا ده چې په یوټیوب او په فیسبوک او د سوشل میډیا په پلیټ فارم د مختلفو هغه لپاره پیکیجز مختلف دي. نو کوم چې یوټیوب دی د تعلیم او د تربیت د ټولو نه د علم لویه ذریعه ده د هغې پیکیج دومره ګران دی چې هغه د عام خلکو ته وس نه وتلی دی. بل خوا دنیا لګیا ده یو نوې اصطلاح راوتې ده ډیجیټل نوماډ، ډیجیټل کډوال، ډیجیټل خانه بدوش. مختلف ملکونه په ډیجیټل روزګار کې چې کوم خلک دي نو هغې ته شهریت ورکړي، ورک ویزې ورکړي، په خپل ملک کې سہولتونو دوه خبرې ورته کوي. یو دا ده چې تیزترین انټرنیټ دی، بل دا ده چې مکمل امن دی، درېیمه دا ده چې ازادي ده، تاسو په هره موضوع کار کولی شئ. یو طرف ته د ډیجیټل روزګار سره وابسته د ټیلنټ نه دنیا چې دغه برانډ کړي او هغه استفاده ترې کړي او بل خوا ورته موږ بندونه تړلي دي. بس سړی به څه وکړي همدغومره خبره وه، اجازه به وغواړو. الله په امان.